بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ او د اپریل شپږمه نیټه ده. دا سونه اف ام ریډیو نتورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زه مجاهد پرویز. او زه فاطمه اعظم. اول نظر په سر خبرونو. سینیئر ایرانی چارواکو د پاکستان له اړخه د جنگ بندۍ د تجویزونو ترلاسه کېدو تصدیق کړی. د ایران او امریکې جنگ په تناظر کې خیبر پختونخوا حکومت د بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په بحران قابو موندو لپاره ټوله صوبه کې د نن څخه ایمرجنسي نافذ کړي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي چې حکومت موجوده معاشي صورتحال کې په ولس اضافي بوج اچولو څخه ډډه کوي. روس غوښتنه کړې چې امریکا دې د الټیمیټم ژبه ترک کړي او واشنگټن دې د صورتحال غوره والي لپاره خپل کردار ترسره کړي. خیبر پختونخوا کې د نهم او لسم جماعت امتحانونو کې یو نوې تنازع مخې ته راغلی. شمالي وزیرستان کې صرف 2 امتحاني مرکزونه تسلي بخش ګرځول شوي دي. خیبر پختونخوا کې د باران دوران په درنګونو کې په کار کولو د مکمل بندیز لګولو فیصله شوې. سریلانکن جریدې اعتراف کړی چې افغانستان ترهګرو لپاره محفوظ پناهګاه جوړه شوې او ترهګر د پولې هغه اړخ نه ترهګریزې کاروایانې کوي. او د پاکستان سوپر لیګ په 14 میچ کې به نن د ملتان سلطانز مقابله پینډینز سره کیږي. دا هیډلاین اوس وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل. د بلیټن په آغاز کې خبر شامل وو. سینیئر ایرانی چارواکو د پاکستان لخوا د جنگ بندۍ د تجویزونو ترلاسه کېدو تصدیق کړی دی. د برطانیې خبري ایجنسۍ رایټرز تر مخه د ایران سینیئر واکمنو د دې خبرې پخلی کړې چې تهران ته د اسلام آباد له اړخه تجویزونه ملاو شوي دي او ایران د جنگ بندۍ د وړاندیز په غور سره جاج اخلي. ایرانی عہدیدار دا هم ویلي چې تهران ته داسې ښکاري چې واشنگټن د مستقل جنگ بندۍ لپاره سنجیده نه دی، خو ایران به د عارضي جنگ بندۍ په بدله کې آبنای هرمز نه کولاوهي. بلخوا د ایران امریکا جنگ بندۍ تجویز ته د اسلام آباد کارډ نامه ورکولی شي. د برطانیې خبري ایجنسۍ رایټرز تر مخه پاکستان جنگ بندۍ په اړه یو جامع تګلاره امریکا او ایران ته وړاندې کړې ده او دغې لوزنامې ته د اسلام آباد کارډ نامه ورکولی شي. ریپورت تر مخه دغه فریم ورک په 2 مرحلو کې مشتمل دی. لومړۍ مرحله کې به فوري جنگ بندي او وروسته پکې د جامع جنگ بندۍ لوزنامه شامله ده. د رایټرز نیوز ایجنسۍ تر مخه د پاکستان آرمي چیف فیلډ مارشل سعید عاصم منیر د جنگ بندۍ تجویزونو په اړه 13 شپه د امریکا نایب صدر جی ډي وینس او صدر ټرمپ مشیر سټیو ویټکوف او د ایران خارجه وزیر عباس عراقچي سره په مسلسل رابطه کې وو. د ایران او امریکې جنگ په تناظر کې خیبر پختونخوا حکومت د بجلی او پټرولیم مصنوعاتو په بحران قابو موندو لپاره ټوله صوبه کې نن څخه ایمرجنسي نافذ کړي. د صوبایي حکومت د لوري جاری شوی نوټیس تر مخه ډیویژنل هډ کوارټرز کې ټول بازارونه، شاپینګ پلازې، کمرشل مرکزونه به د شپې 9 بجو پورې بندولی شي. نورو ضلعو کې ټول مرکزونه به د شپې 9 بجې 8 بجو پورې کلاو ساتلی شي. د نه علاوه ټول هوټلې، کیف او د خوراک څښاک مرکزونه به د شپې د 10 بجو پورې کلاو ساتلی شي. د غرنګ ډیلیوري او ټیک اوے سرویس به هم جاری وي. د ودونو هالونه، ایونت هالز او نور دستوري به هم د شپې تر 10 بجو ختمولی شي. زراعت او تعمیراتي هلې ځلې، میډیکل سټورونه، فارمیسیز به 24 غنټې مخصوص شرطونو سره، هسپتالونه، لیبارټري او ایمرجنسي هیلث سرویسز، تنور او پټرول پمپونو ته د دې بندیزونو څخه استثنا ترلاسه ده. صوبایي حکومت تر مخه د بجلی د زیات پیداوار په تیلو انحصار کوي او د تیلو بیې زیاتېدو سره د بجلی بیه زیاتیږي. د علاوه د غیر ضروري بجلی استعمال کمولو لپاره په عارضي توګه نوي بندیزونه لګولي شوي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي چې حکومت موجوده معاشي صورتحال کې په ولس اضافي بوج اچولو څخه ډډه کوي. وزیر اعظم شهباز شریف د ریلوے وزیر حنیف عباسي سره ملاقات کړی چې پکې د پاکستان ریلوے کارکردګۍ اصلاحات ولس ته ریلیف ورکولو په ګامونو غور شوی دی.
په دې موقع د وزیر اعظم شهباز شریف وینا وه چې ولس ته ریلیف ورکول د وفاقي حکومت لومړی ترجیح ده. موجوده معاشي صورتحال کې به په ولس اضافي بوج د اچولو څخه ډډه کولی شي. وزیر اعظم شهباز شریف د ریلوې نظام غوره جوړولو لپاره او آمدن کې اضافې لپاره د جاري منصوبو په وخت د مکمل کولو هدایت کړی دی. روس غوښتنه کړې چې امریکا دې د الټیمیټم ژبه ترک کړي او واشنگټن دې د صورتحال غوروالي لپاره خپل کردار ترسره کړي. ایرانی خارجه وزیر عباس اراکچي سره د ټلیفون د لارې خبرو اترو په وخت روسي خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي چې صورتحال دې د مذاکراتو په لاره واپس معمول ته راوستلی شي. هغه هیله څرګند کړې چې د ایران په معامله د جاري هلو ځلو به غوره نتیجه مخې ته راځي. روسي خارجه وزیر وایي چې فریقین د سفارتي هلو ځلو ته زیان رسولو په ځای د مذاکراتو لار خپله کړي. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې نامعلومه وسلوالو پر ډزو پولیس اهلکار شهید شوي دي. د پیښې وروسته ملزمان تښتېدلي دي. میډیا ریپورټونو تر مخه د ډزو پیښه د بنو منډان علاقه کې رامخې ته شوې ده. په حق رسېدلي پولیس کانسټیبل ډیوټۍ ته روان و چې په لار کې په نښه کړی شو. پیښې وروسته پولیسو علاقه ولکه کې اخیستې او د ملزمانو لټون یې شروع کړی. خیبر پښتونخوا کې د نهم لسم جماعت امتحانونو کې یو نوې تنازع مخې ته راغلی. شمالي وزیرستان کې صرف 2 امتحاني مرکزونه تسلي بخش ګرځولي شوي، نو ټول امتحاني مرکزونو کې سخت بېقاعدګۍ مخې ته راغلي. امتحاني حالونو کې طالب علمانو ته حل شوي پرچې میلاوېدو انکشاف شوی چې پکې د امتحاني عملې د ککړتیا خبرونه مخې ته راغلي. د خیبر پښتونخوا ایجوکیشن مانیټرینګ اتھارټي شمالي وزیرستان کې د 1 مارچ نه جاري امتحانونو کې تر دې دمه په یو کم 40 حالونو کې د 20 حالونو معاینه کړي چې پکې صرف ګولډن ایرو میرانشاه حال A او B نسبتاً منصفانه وو. د نه علاوه نورو ټولو سنټرو کې په لوی کچ داندې مخې ته راغلي. ریپورټونو تر مخه بعضې حالونو کې حل کړي شوي پیپرې د یوې منصوبې تر مخه تقسیم کړي شوي. خیبر پښتونخوا کې د باران دوران په درنګونو کې په کار کولو د مکمل بندیز لګولو فیصله شوې ده. معدنیاتو محکمې په دې اړه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. د اعلامیې تر مخه انډرګراوند او سرفیس مایننګ کې داخله ممنوع ګرځولې شوې ده. نوټیفیکیشن کې دا هم ویل شوي چې درنګونو کې د لینډ سلایډنګ سخته خطره موجود ده. بارانونو له وجې درنګونو کې د سیلابي اوبو داخلېدو هم امکان دی او داسې صورتحال کې د بجلي د آلاتو موجودګۍ له وجې د بدو پیښو امکانات زیات شي. د دغې وجې بارانونو دوران درنګونو کې په کار کول مکمل بندیز لګولی شوي. په SOP سختۍ سره د عمل درآمد هدایت ورکړی شوی دی. پاکستان متحده عرب امارات ته د 2 ارب ډالرو د ادایګۍ فیصله متبادل ذریعو نه د رقم بندوبست کول وروسته کړي. حکومتي ذریعو ویلي چې پاکستان له اړخه جون پورې په مجموعي توګه متحده عرب امارات ته د 3.15 ارب ډالرو ادایګي کول دي او پاکستان د دغه ادایګو بندوبست کړي. پاکستان ته د دوه هیوادونو له اړخه 15 ارب ډالرو نه زیات فرهمي باور ورکړی شوی. په مجموعي توګه په پاکستان UAE ته 3.15 ارب ډالرو د 3 مختلف فورم ادایګي کوي. نړیوال خبر شامل چې ایران واضح کړی چې امریکا او اسرائیل به چرې هم د ابنای هرمز څخه پرېښودو ته نه پرېږدي. میډیا ریپورټونو تر مخه د ایران خاتم الانبیا هډ کوارټر ترجمان ویلي چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د جنگ د آغاز غلطه اندازه لګولي او د جنگ خورېدو هم غلطه اندازه لګوي. ترجمان دا هم ویلي چې جنگ خورېدو سره به هم امریکای ته شکست ملاویږي. بلخو د ایران په تهران صوبه کې د امریکا او اسرائیل لخوا د حملو په نتیجه کې 10 ماشومان شهیدان شوي دي. د ایران میډیا تر مخه د شهادتونه د بارتستان کاونټي په یو رهایشي علاقه کې د حملې دوران شوي دي. د دې ترڅنګ ایران لخوا هم په اسرائیل کې د میزایل حملې شوي دي چې وروسته د سایرن اوازونه اوریدل شوي. د اسرائیل هیپا ښار کې 10 مقامات په نښه کړي شوي دي. سریلانکن جریدې اعتراف کړی چې افغانستان ترهاګرو لپاره محفوظ پناهګاه جوړ شوی او ترهاګر د پولې هغه اړخ نه ترهاګریزې کاروایانې کوي. د سریلانکن جریدې ریپورټ تر مخه د افغان طالبان رژیم پشپناهۍ له وجې ترهاګرۍ ته وده میلاویږي. ریپورټ کې دا هم ویل شوي چې ترهاګر عناصر د افغان ځمکې نه پاکستان کې حملو کې نیغ په نیغه ککړ دي. القاعده او داعش پرنګ ترهاګرې ډلې هم افغانستان کې موجود دي کوم چې د منطقې امن او سلامتیا لپاره لوی خطر جوړ شوی. د لوبو د میدان نه خبر شامل چې د پاکستان سپر لیګ په 14 میچ کې به نن ملتان سلطان مقابله راولپنډي سره کیږي.
د لاهور په قذافي سټیډیم کې کیدونکو دا میچ به ماښام 2 بجې شروع کیږي. په پوینټس ټیبل ملتان سلطان په لومړي او پنډۍ ووم نمبر دی. تیره شپه لوبېدلې د ایونټ په 14 میچ کې ملتان سلطان کویټه ګلیډیټر ته په 6 وکټو شکست ورکړی و. د کویټې د 188 رنزونو هدف ملتان سلطان ولسمور کې د څلور لوبغاړو په زیان پوره کړی و. بولټن اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې په 9 او 8 اپریل د طوفاني بارانونو امکان څرګند کړي. د غرنګ د لینډ سلایډینګ او اربن فلډینګ هم خطر شته. موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکو 40 غنټو دوران د پیښور، چارسدې، مردان، نوخار، وزیرستان، ډیر اسماعیل خان، ټانک او باجوړ په شمول د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې تیزی سیلۍ او رڼا برېښنا سره د باران او بعضې سیمو کې د ګلۍ کېدو هم امکان دی. د علاوه په غرونو د واورې ورېدو امکان دی. پیښور او خواوشا سیمو کې به نور نن ماښام 22 منټه کم 9 بجې ډوبېږي او سبا سحر 6 منټه د پاسه 6 بجې پسې روهي. همدې سره خبرونه پای ته رسي. اجازت غواړو. د الله په امان.